ډېر انتهایی ادب سره زه د حضرات علماء کرامو نه معافي غواړم، معذرت غواړم. د خپل برادر مکرم جناب راضی من خان صاحب خدمت کې چونکې هغوی را باندې دا حکم ولګو چې زمونږ د خیبر پښتونخوا د سیمې ډېر لوی فخر و مفخر او نور خلکو لره خندونکي او جړونکي د هغوی په تقریر کې یو لچک او یو عظیمه جذبه او زه به د هغوی محاسن او صفات په کومو الفاظو سره بیان کوم چونکې په ډېر لږ عمر کې، په ډېر لږ وخت کې او په ډېره لږه عرصه کې د حق وینا په بېباکۍ سره دی چایس پروا نه ده کړې، که حکمران وقت او که عالمي سازش د هر سازش سره په خپل زندګۍ کې مقابله کړې ده او د یو څو کالو په ډېره لږه غوندې عرصه کې او لږه زندګۍ کې هغوی یو داسې نوم حاصل کو چې کوم ځای کې پښتانه د پښتو په ژبه باندې پوهېدل هر وړوکي ماشوم ځوان بوډا او هر یو پښتون د هغوی د تعارف ضرورت هغوی ته نشته. ہزاروں سال نرگس اپنے بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتی ہے چمن میں دی دور پیدا. د خیبر پختونخوا د سیمې د ضلع نوشهره یو زلنده او یو تابنده، یو چمکتا دمکتا سورج او نور روخانه سپوږمۍ حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه دی. بیگا هغوی په یو سفر باندې د وزیرستان په سفر باندې او زمونږ یو کشر ملګری ورور هم دی، هغوی هم ورسره جناب قاری صهیب حنفیار صاحب او هغوی چې کله در آدم خیدرو ته راورسېدل نو هلته د روډ د حادثې شکار شو او ګاډي اکسیډنټ وکړو او په هغې کې هغوی د دې جهان نه رحلت وکړو او دغه عارضي زندګي د هغوی په ډېره زیاته نوجوانۍ کې ختمه شوه چونکې زمانه لا ډېره باقي وه، کار هم ډېر زیات باقي و، خو هغوی د دې دنیا نه تشریف یوړو. زه یقینا تاسو ته وایم زما سره پرون نه او بله ورځ په موبایل باندې خبرې وشوې. زمونږ خپل کلي کې څه پروګرام دی د حضرت شیخ صاحب، هغوی ته پته ده، هغوی په علم کې ده. ما ته دغه 20 تاریخ را روان جمعه نه بله جمعه هغه د ماشومانو د دستربندۍ دپاره وخت اخیستی و، نو پرون نه او بله ورځ ورسره زما خبرې وشوې. ما ته ویل انشاءالله العزیز 12 بجې به زه ستاسو ځای ته درځم. که چېرې د هغوی په علم کې وی چې زه به دې جهان نه ځمه نو ما ته ویوي چې زه نشم درتلی. نو چونکې ډېره لویه سانحه ده او عظیمه حادثه ده او د امت ډېر زیات نقصان وشو، خصوصا د نوجوان طبقې په هر وخت کې په بهترین انداز کې اصلاح کوونکې او په بهترین او منظم انداز کې به د دغه امت په بهترین انداز کې اصلاح کوله او داسې مثالونه او داسې واقعات او داسې انداز کې به مخې ته خبره پیش کوله چې په ګنټو تقریر به کو نو انسان به پکې نه تنګېدو. هغه تاسو مونږ ټولې د توجه په نوم سره پیژنو، هغه په توجه سره مشهور نن هغوی په دې جهان کې زمونږ او ستاسو سره نشته.